بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی ولاړ په حاجی آباد شریف کې. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته پته را چې دغه سیلاب نن شپږشتمه او ویشتمه دغه ورځ چې کومه ده مسلسل د حاجی آباد شریف نه چې کوم دی ټولې 400 ته پوټ پیکجو چلیده متاثرینو ته بیا مستحقینو ته. اوس کتونکو دلته کې دغه سلسله ختمه شوه، مکمل ختمه شوله. کوم خلکو چې لیسټونه ورکړي دي هغوی سره دا وعده ده چې پوټ پیکج راغی نو په هغه لیسټونو به هغه ځای ته پوټ پیکج دي. اوس کتونکو یو هجوم را روان دی، ښځې راځي سړي راځي. اوس پکې له بعضې خلکو چې کم دی هغوی په دې سوچ راغلي چې دې ځای نه کپړې وړي او خرڅوي یې. زه به دغه ټول تاسو ته په کیمره ښیم. هغه خو د عمرزو د دې لنډو علاقو دي او خو د لرو علاقو دي، ټول برته په کیمره خیم او د پردن نه به زه تپوسونه کوم سباله چې دلته کې ته سله راغلی ولې راغلی او دا د سویم ځل دی. ځکه چې دلته کې دا ټول CCTV کیمرې دي او د دې کیمرو هغه فوټیج چې کم دی هغه ټول موږ را یو ځای کړی دی. نو بعضې خلک وو چې زه خو سره دلته راغلی نه یم نو بیا ورته په CCTV فوټیج کې خیم. دلته کې په دې اونو کې تر د هغې دغه پورې چې کم دی نو کیمرې لګېدلې دي. نو دې خلکو ته زما یو دا خواست دی چې مولانا محمد شفیق صاحب چې کوم دی هغې باندې چې دا کم اعتماد دی او کومه بروسه ده او دا خلک ورله په کم درس کې دا سامانونه رولېږل نو هماغه شانتي په خلکو تقسیم کړل. نه پکې سیاست کړی دی، نه مخ مروت کړی دی او نه دا کتلی چې زما جنډه ولګوه او نه چاته دا ویلي دی چېره ماله به ووټ راکې. بلکې ما چې کوم دی 72 کلي ما وکتل، 72 کلو ته د الب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن په لاس باندې د غار څه لاړل. خو چونکې زموږ کار د میډیا هم دی، پیغام رسایي، خلکو ته پیغام ورکول، دا هم زموږ کار دی. نو د حاجی آباد شریف چې کوم دی 400 په خلکو او په موږ باندې یو ډېر لوی احسان دا دی چې په دغه سیلاب کې انجیوګانې هم هغه شانتې نه وي او هغه شانتې سیسټم هم نو څنګه چې حاجی آباد شریف چې کوم دی دغه سیسټم وچلو. نو زما دا ویډیو د سره شیر کې خلک راځي د سهار نه واله تر د شپې د 12 بجو پورې دا زنانه چې کوم دی په دې ونو کې او په دې بوټو کې او دې شاته دا ناستې وي. خاوندان ورته چې کوم دی خو په موټر سایکلو ناستې وي، دوی ته ځان ډېر ښه ښکاري چې زه به د دې ځای نه مال وړم، دا د استانې مال دی او دا د سیلاب ځپلو مال دی. ځان مه ګناهګاروئ. ته به د 2000 روپو څیز یوسې، د 500 به یوسې، خو د متاثرینو مال وړئ که نه. نو ځان ګناهګارۍ زما ورته یو التجا ده. نو خلکو ته مې دا خواست دی چې نور په حاجی آباد شریف کې اسم نشته. کومو خلکو چې لیسټونه جوړ کړي دي هغوی سره زما د طرف نه دا وعده ده چې پوټ پیکج راغی نو زه به یې دروړم. او دا ډاکټر محمد شفیق صاحب چې کوم دی هغه ما ته کلیر کټ ویلی دي. خو کتونکو دا ډېره ګرانه ده چې دا ځای د ښځو ډک وي، دا سړکونه د ښځو ډک وي، کورونو ته ورپکې ننوځي، نور ګوان کې چې څومره کورونه دي هغې ته ننوځي. دلته کې مشران چې کوم دی پریشانه دي، زنانه پریشانه دي کورونو کې. نو زه دغه سړو ته وایم چې تاسو زنانه دلته راولئ، سارې پرېږدئ او ماښام ورپسې بیا راشئ. نو آیا دا انصاف دی؟ دا د سر انصاف نه دی. او چې صحیح نو دله به یې درکوي، بغیر کیمرې یې درکړي دي، مخ مروت یې نه دی کړی. خو دوی هم خفه کېږي چېرې یو زنانه سهار نه راشي او ماښامه پورې ناست دی. نو دوی موږ په کوم انداز کې پیکو، په کومه خبره پیکو. او خو چېرې دلته کې دا رش بند شو، زه به د دې کلي دا خوشحالي نږدې علاقه چې کومه ده دوی ته هم زما خواست وي چې دا خو ستاسو لپاره فخر خبره ده چې ستاسو د کلي نه ټوله 400 بلکې سوات کې په دې 3 ورځو کې چې کوم دی 200 خاندانونو ته پوټ پیکج ورغی او دغه 2700 خاندانونو ته چې کوم پوټ پیکج لاړه نه هغه پوټ پیکج د یوې میاشتې چې په یو کور کې 1520 کسانی. نو دې وخت کې د حاجی آباد شریف چې کوم پوټ پیکج ختم شوی دی نو په سوات کې، په کالام کې، په بحرین کې، په مدین کې، په کمراټ کې د تحریک لبیک کارکنان چې کوم دی لګیا دي هغه تقسیم کوي.
د دې ویډیو مقصد او مرام مې دا دی چې حاجي آباد شریف ته د راتلو تکلیف مه کوئ. دلته کې هر څه بند دي، دلته کې اسم نشته. د دې ځای نه هر څه چې وو نو هغه څه په 400 والو په دغه متاثرینو تقسیم شو، خو سواد کې ډېر زیات ضرورت و. کپړې وي او هغه کپړې یوړلې شوې، هغه چې پوډ و هغه هلته کې ډایرکټ لاړل. دې ځای دپاره چې بیا پوډ راشي د 400 دپاره، نو مولانا محمد شفیق صاحب حاجي آباد شریف دغه وینا ده چې بالکل به ملاویږي به دغه متاثرینو ته. خو دې خلکو ډېر زیات پریشانه کړی دی چې دومره زنانه راځي چې حیران بشي چې دا محلې او دا کلي او دا علاقه ډکه وي، د کور نه څوک راوتي نه شي. د کومې محلې نه چې څوک راځي نو بس زنانه دي، نو د محلې خلک هم پریشانه. زما به د دې ځای نږدې خلکو ته دا خواست وي چې تاسو هم خپل یو کردار ادا کړئ، او چې څوک دلته کې راځي نو غلط بیاني ورته مه کوئ، دلته کې څه نه ورکوي، نو لحاظه هغوی تکلیف به نه کېږي، هغه به د دغه ځای نه ځي. انشاءالله بیا به مخې ته راځو چې پوډ پیکج راغی نو بیا به سره خبرې شریکو. ډېره مننه، خوشحاله.